الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. دا پرون مونږ د اخلاق مبارک باب شروع کړی دی او د هغې نه مونږ پرون څه احادیث کریمه لوستلي وو. نن هم د دغه باب نه دوه احادیث مبارکه مې ولوستله. لومبنی حدیث د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه په روایت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایله د قیامت په ورځ باندې د مؤمن بنده په تله کې د ټول نه چې انتهایی دروند څیز دی نو هغه حسن اخلاق دی، دې نه به زیات دروند هېڅ یو څیز نه وي. او الله رب العالمین فحشګویي او فحاشۍ خبرې، بغلطې خبرې، بېهوده خبرې د الله نه خوښوي. دې حدیث کې د حسن اخلاق د قیامت په ورځ باندې د ټول نه زیات مفید کېدل معلومیږي. او دې حدیث نه موږ ته دا معلومیږي چې د قیامت په ورځ باندې د ټول نه زیات چې کوم دروند عملونه دي هغه همدغه ښه اخلاق دي چې دا د انسانانو د اعمال به تللی کېږي. چې کوم د ټول نه دروند عمل دی نو هغه دې حدیث شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې هغه ښایسته اخلاق دي. دا اخلاق پرون د اخلاق مبارکي څه ذکر شوی هم و. عام طور د انسانانو اعمال چې کله تللی کېږي نو ټول اعمال د انسان مخې ته حاضر کړی شي. نو په دې عملونو کې بیا چې کوم عمل ډېر زیات دروند دي، الله ته نږدې وي، الله ته قریب وي، نو په هغه اعمالو کې یو عمل ښایسته اخلاق هم دي چې دا ښایسته اخلاق به د انسان دا تله دا چابړی دا به دروند کړي. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یبغض الفاحش البذیء، الله فحاشۍ خبرې، بېهوده خبرې دا چې څوک کوي د هغه سره الله رب العالمین بغض ساتي، د الله بد شي. علامه نووي رحمت الله علیه فرمایي د البذی نه مراد معنی د البذی بې حیا ده، بېهوده خبرې دي. او دغرنګې شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي چې د البذی مطلب ده بېهوده کلام، بېهوده کلام پیش کول. او ملا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي د البذی ترجمه هغه په بد خلق سره کوي، بدترین اخلاق. او همدا درېیمه معنی مناسبه معلومیږي. هغې وجه دا ده چې مخکې د ښو اخلاقو تذکره راغلې ده دې حدیث کې، او د دې ضد چې کوم دی هغه بد اخلاقي ده، نو اوس دلته کې د بد اخلاقۍ تذکره کېږي. بهرحال دې حدیث کې د بد اخلاقۍ نه، د بېهوده خبرو نه، د بېحیایۍ د خبرو نه، د فحش خبرو نه منع راغلې ده. او د ټول نه دروند عمل چې د انسان د قیامت په ورځ باندې په تله کې کوم وي هغه ښایسته اخلاق دي. دویم حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی. فرمایي عرض بیان کوي چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو چې کم یو عمل داسې دی چې هغه خلکو ته خلک ډېر زیات جنت کې به داخلېږي د هغې په وجه باندې. پیغمبر اسلام ورته وفرمایل تقوى الله، د الله یره او حسن الخلق، بهترین اخلاق.
بیا یې تپوس وکړو د الله رسوله کوم داسې څیز دی چې انسان به د هغې د وجې نه زیات په جهنم کې انسانان پرېوځي. پیغمبر اسلام وفرمیل خوله مطلب ژبه او د انسان شرمګاه. علماء کرام فرمایي دا حدیث ډېر زیات جامع حدیث دی چې کله د الله یره پیدا شي نو آلرډي د تعلق د الله سره ښه شي، ځکه چې د چا په زړه کې تقوا وي نو د هغه تعلق هم د الله سره ښه وي. او حسن الخلق په ښو اخلاقو تعلق دا د مخلوق خدا سره وي، د انسانانو سره د تعلق دی. چې کله د سړي په زړه کې تقوا هم ده، د الله سره تعلق هم دی او د ښایسته اخلاق والا هم دی، دا دواړه خبرې چې کله د دې انسان کې راجمع شي نو دی به اوس نه په حقوق الله کې کمی راولي او نه په حقوق العباد کې. همدغه دواړه د دواړو دا مجموعه چې کومه ده دا مجموعه اسلام دی، دا مجموعه اسلام دی. او همدې څیز د وجې نه به زیات خلک جنت ته ننوځي، او چې کوم څیز د وجې نه انسانان به زیات جهنم ته ننوځي نو هغه دا ژبه ده چې دې په وجه باندې بنده د حرامو ارتکاب کوي، غیبت کوي، بهتان لګوي، کنزل کوي، غلطې خبرې کوي، بېهوده خبرې کوي، د فحاشۍ خبرې کوي، ګنده کلمات ادا کوي. یو د انسان شرمګاه ده چې کله د انسان ژبه غلطه استعمالیږي، د ژبې نه غلط الفاظ راوځي، دا دی ورو ګناه ته چې کوم دی لار اواروي. چې د کوم انسان ژبه غلطه استعمالیږي، سترګه غلطه استعمالیږي، غوږ غلط استعمالیږي، نو د هغه دقه شرمګاه هم بیا هغه شان نشي پاتې کېدلی چې د کومې الله او د الله رسول حکم کړی دی. همدغه وجه ده چې دا د بدکارۍ سبب د انسان دا ژبه هم ده، او پښتو کې وایي دا خپله خوله هم قلا ده او هم بلا ده. انسان د دې ژبې په وجه باندې جنت ته هم رسېدی شي او انسان د دې ژبې د وجې نه جهنم ته هم رسېدی شي، او دا شرمګاه دا د بدکارۍ سبب دی. دې وجې نه به هم خلک زیات په جهنم کې داخليږي. الله دې مال او تاسو ته په دې باندې عمل توفیق راکړي. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.